خو دا یوه خبره ده چې د بل د ازادۍ جدوجهد کوې نو خپل ځان به دې په تکلیف کې که ځان په تکلیف کې نه واچوې بیا بل نسې ازادولی دین به دین دا خبره اوس ښکاره کېږي چې دا د جبر چې کم زنځیرونه دي دا نور مضبوطېږي پولیټیکل لیډرشپ چې دی هغه رول نه ادا کوي کم چې د عام ولس سره دی په کومه ژبه ګایېږي نو پولیټیکل لیډرشپ چې دی هغه دوروخه سي زموږ سیاست یرغمال چې سیاست یرغمال سو سماجي ارتقا نه راځي شعوري تربیت د دې ګردو خبرو حل دی هم په سماج کې ارتقا راولي او هم په پالیټکس کې چینج راولي او د دې سره انسان په خپل ذاتي شخصیت کې د علم او د اخلاقو پر نمونه باندې یو بهترین تعمیر کولی سي منصب د اهلیت پر بنیاد تقسیمېدل دي شریعت دا خبره موږ ته کوي د خانداني وراثت پر بنیاد باندې د منصب تقسیم شرعاً شریعت یې هم ښه نه بولي او عقلاً هم ټیک نه دی او د خلکو دپاره هم اپیلیبل نه دی چونکې زه په خپله یو طالب علم یم او د طالب علمي په صفت باندې ستاسو سره په دا مذاکره کې شریک یم د مذاکرې اهمیت تاسو ته معلوم دی چې کله د یو شي تکرار وي یو له بله سره exchange of views وي نو بیا خیالات چې دی هغه منتقله کیږي او پیلاویږي هر قسم خیالات پیلاو سي خو په هغه کې کله کله سړي ته ډېرې بهترینې فارمولې د ژوند د چلاو او د تېرېدو ډېرې بهترینې کلیه په لاس ورسي او د هغه کلیو پر بنیاد باندې انسان د خپل شخصي او معاشرتي شخصیت په تشکیل کې یو ډېره بهترینه ارتقا ترلاسه کولی شي او ډېر ښه ارتقایي منزل ته ځان رسولی شي چونکې د شخصیت په بلډینګ کې بنیادی طور درې عمومي ستون ډېر کار کوي د کور ماحول د سکول ماحول یا د ادارې ماحول یا د مدرسې ماحول او د استاد رویه او د استاد طرز تربیت دا انسانی شخصیت تشکیلوي او زما په خیال سره په سماج کې چې دا موږ نن پر کومه موضوع سره یو ځای یو اورو دا خبرې موږ ډېرې سماجی حالات دا دي سیاسی حالات دا دي ملک پر دا ځای دی دنیای عالمی سیاست پر دا ترتیب روان دی مختلفی تجزیه مختلفی فکرونه مختلفی تجاویز موږ په مخ کې راځي تاسو په یوه خبره سر خلاص کړئ چې یو واره به موږ سماج ولټو چې سماج وایي چې تاسو دوه تورې عموماً په خپلو کتابو کې وایاست یو د سوسایټي په نامه یو لفظ راځي یو د کمیونټي په نامه یو لفظ راځي سوسایټي معنا سماج او کمیونټي معنا معاشره پس د سماج په تشکیل کې د ټولو رویو سره سره درې اهم عنوانات چې دي هغه ضروري دي چې په هغه کې ټریډیشنز دي په هغه کې
کلچر دی او په هغه کې ویلیوز دي، اقدار دي. دا درې سره چې کوم دي په سماج کې سته او په معاشره کې نسته، په سوسایټۍ کې سته او په کمیونټي کې نسته. علامه ابن خلدون رحمه الله د معاشره په تعریف کې دا خبره کوي، وایي معاشره و څه ته وایي؟ د افرادو هغه مجموعه، هغه گروه چې د مشترکه مفاداتو د حصول لپاره په وجود کې راځي. اوبه زموږ وروستي د ګردو مشترکه مفاد دی، هوا او اکسیجن زموږ ستاسو مشترکه مفاد دی. دارنګه باعزت روزگار دا زموږ وروستی مشترکه ضرورت دی، او د دې سره سره چې کوم په شهري زندګۍ کې کوم مشترکه حقوق دي، لکه د فوټبال ګراوند دی دا مشترک شی دی، قبرستان دی دا مشترک شی دی، مسجد دی دا مشترک شی دی، سکول دی دا مشترک شی دی، دا لایبرری دا مشترک شی دی، دا روډ دی دا مشترک شی دی. کم مشترکه شیان چې دی پر دې باندې د هر فرد بشر حق دی یو څوک په ذاتي ملکیت هغه د ځان دپاره نشي استعمالولی. د څه شرایطو سره کې استعمال کی، خو هغه په تفصیل کې بیا څه خپل ادارې لري، خپل وجوهات لري. خو زه صرف دا وایم چې د سماج د ترقی دپاره مادي مفادات پر خپل ځای دي، یو څه شیان داسې دي چې به حیثیت انسان موږ ته متوجه دي او موږ د هغې ضرورت لرو. موږ ته د ښو اقدارو ضرورت دی، موږ ته د ښو اخلاقو ضرورت دی، موږ ته د ښه تعلیم ضرورت دی، موږ ته د ښه تربیت ضرورت دی. دا ټول شیان چې کوم دي دا د انسان بیلډ کوي، د عام شخص سره د شخصیت تعمیر کوي. د شخص سره چې شخصیت جوړیږي، د فرد سره چې یو امت جوړیږي، د هغې دپاره یو ډیر غټ پروسس په مابین کې تعلیم په هغې کې لاره لري، کور په هغې کې خپله وده د ودې خپلې لارې لري، د ځوانانو ناسته ولاړه په هغې کې خپل اهمیت لري. نو مقصد دا دی چې موږ او تاسو ضرورت و مشترکه مفاداتو ته لرو. په سماج کې زموږ مشترکه مفادات د هر فرد بشر دا د هغې حق دی، انسانی حق دی. که تاسو په ذهن کې لرئ د تضاد په صورت کې که چیرې څه قوتونه داسې منځته راسي چې هغه د عام افرادو پر حقوقو باندې پښه کښېږدي، نو بیا عام خلک د هغې دپاره په هغوی کې یو تحریک پیدا کیږي، هغوی یو مومنټ کوي د دې دپاره چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. دا حقوق مختلف مراحل لري، څوک یې پر قومي بنیاد کوي، څوک یې پر سیاسي او جمهوري انداز کې کوي، څوک یې د یو تعلیمي تحریک په ترتیب باندې کوي. نو دا د هغه وخت مطابق فیصله ده چې لیډرشپ بیا په دا مابین کې خپل رول ادا کوي. لیډرشپ دا خپل تحریک منظم کی
و خلکو ته دا شعوري احساس ورکړي چې په سماج کې ستا پر پلاني حق باندې یو قوت راغلی دی، هغه قبضه کړې ده. دا قبضه د دا قوته څه چړاوول دا ستا حق دی. نو دا دوه قوته منځته راځي، یو د عوامو قوت دی، یو هغه قوتونه دي چې په مختلفو هتګنډو باندې دی چیش کوي د دغه خلکو پر حقوقو باندې پښه ږدي. انساني مذهب چې څومره مذاهب عالم دي هغوی ټوله په دا دوران کې ولاړ دي د چا سره؟ د اجتماعیت سره ولاړ دي. په اسلامي شریعت کې علامه شامی رحمت الله علیه پر دا خبر ډیر تفصیل لیکلی دی چې سماجی طور اجتماعیت چې مخته راسي، په اجتماعیت کې موږ دا کوو چې فرد به نظر اندازه وي، ترجیح به وچاته وي و اجتماع ته به وي. اجتماعي ژوند دې ته ترجیح حاصله ده پر چا باندې؟ فرد باندې. چې کله فرد د خپل حق بې حقه کیږي نو بیا په سوسایټۍ کې چې کم قوتونه راپورته کیږي هغه څه وایي؟ هغه وایي یاره فرد چې دی هغه حقداره دی، هغه د اجتماعیت په طور باندې حقداره دی چې هغه ته حق میلاو شي. او په اسلامي شریعت کې چې چیرې انفرادي عمل وي چیرې اجتماعي عمل وي، ترجیح و اجتماعي عمل ته. دا اصول دي د فقهاو چې هغوی ترجیح و اجتماعیت ته ورکړی. نو لہذا چې کله په دنیا کې د طاقت توازن بګاړ رالی، د هغوی په خلاف باندې ریاکشن وسو، د تیوري په صورت کې هم وسو، د سټرګل په صورت کې هم وسو، او باقاعده یو ایډیالوژیز تشکیل سولې د هغې په خلاف باندې. که تاسو یاد وي پر 14 جون باندې 1928 کې یو سړی پیدا سو د چی ګویرا په نامه باندې. چی ګویرا یو داسې شی دی چې تاسو به شاید د هغه تصویر لیدلی پر ګاډیانو باندې هم کله کله داسې بل رنګه تصویر یي، د هغه تصویر هم نه یي خو هغه خاکه یې ډېره داسې د یو ډېر چې ټینګ سټرګل یې کړی د دا تر سړي هغه تصویر یا تصویر کې ډېر خوند هم سته. پر سټیکرز باندې هم د تصویر راغلی دی، پر ګاډیانو باندې هم راځي، ټیک دی، او دا ترا پر مختلفو دیوالو هم راځي، پر کتابو کې هم د دې تصویر راځي چې دا چی ګویرا دی. دا چی ګویرا په 14 جون 1928 کې پیدا سو په ارجنټینا کې. عام نارمل سړی و چې کله د معاشرې دا حالات ولیدل چې یو غټ قوت پر کوچني قوت باندې قابض دی، نو په ده کې ریاکشن پیدا سو. د دا دپاره د په سوسایټۍ کې کار وکړي، تر خپله وسه پورې به خود خلکو ته دا خپل فکر ورشیر کړی، بیا ولاړی د امریکې او د کینیډا دوره یې وکړه، هلته د مختلفو خلکو سره میلاو سو، دا خپل سټرګل یې برقراره ساتي، د سرمایهدار قوت خلاف چې د غریب پر حقوقو باندې یې پښه ایښې وه، د هغه اوقات یې سلب کړي وو، د هغه ازادي یې سلب کړې وه، د هغوی اقتصاد یې محدود کړی وو، او قدر زائد چې په معیشت کې بنیادی رول لري، د قدر زائد حقدار مزدور نه بالی، ملازم نه بالی،
بلکې هغه سرمایه‌دار وړي او هغه سرمایه‌دار دین به دین خپل بیلنس زیاتوي او پر غریبانو خلکو پر عامو خلکو باندې د اقتصاد دروازې راکشنې کېدلې. نو په دا دوران کې چې چی ګویره رالی هغوی خپل سټرګل شروع کړي. په 1955 کې د دا سړي ملاقات وسو د پیډل کاسترو سره. پیډل کاسترو د کیوبا صدر و، دا د امریکې بالکل په دا سایډ کې د کوچنی ملک دی، کیوبا ورته وایي، او دا لیفت تیوري باندې تر اوسه پورې په دوی کې د اقتصاد ترتیب چې دی هغه د لیفت ایډیالوژي مطابق دی. نو بیا د کارل مارکس د فلسفې سره شناخت پیدا شو. چونکه بنیادی طور خو به د هر چا خپله مطالعه وي، لیکن دا دی چې چی ګویره د لیفت مایند څخه متاثره و. د ده سټرګل ته د لیفت تیوري چې و هغه ډېره اپیلیبل وه. نو د سماج د ازادۍ دپاره، د انصاف د بحالۍ دپاره، د یو متوازنې زندګۍ د حصول دپاره چی ګویره خپل رول ادا کړي. او بیا دی په ډېره ناترسي باندې مړ سولو، د یې مړ کوي هغه قوتونو، لیکن د فکر او نظر چې دی تر اوسه پورې ژوندی دی. او موږ یې په دا شکل کې وینو چې پر ګاډیانو باندې، پر اندارو باندې د تصویر یا پر دیولو باندې د تصویر تر ننه پورې ژوندی دی. دا مقصد مې دا دی د دې خبرې چې د سماج د ترقۍ دپاره یو سړی ولاړیږي، هغه یو جدوجهد کوي. خو دا یوه خبره ده چې د بل د ازادۍ جدوجهد کوي، نو خپل ځان به دې په تکلیف کړي. که ځان په تکلیف کې نه واچوي بیا بل نشي ازادولی. بل به هلته د آرام په خوب بیدېږي چې ته چوکیداري کوې، ته ویښ یې. که چوکیدار بیده سلو بیا مالک چې کوم دی هغه خوب نشي کولی. نو مقصد مې د خبرې دا دی، سماجي زندگی چې ده دا د دې چې کم اجزای ترکیبي دي هغه لږ زیات دي، دا د څه عام دی. او معاشره چې کومه ده هغه د څه خاص ده. د فلسفې په ژبه کې به موږ دې ته نسبت د عموم خصوص مطلق ورکو، چې سماج عام دی او معاشره دا خاص ده. د معاشرې د ازادۍ او د ارتقا دپاره چې کله د معاشرې مسایل راغلي دي، یاد لرئ د ابتدا څخه تر ننه پورې د پولیټیکل لیډرشپ یا د پولیټیکل سټیټسکو چې کومه ده د هغې او د سماج په مابین کې همیشه جنگ راغلی دی. عوام خلک چې دي هغه همیشه د حقوقو مطالبه کوي. سټیټ چې کوم دی هغه په خپله د جبر یو آله ده. د سټیټ چې کومه مشینري ده، د سټیټسکو چې کوم کمپوننټس دي، په هغه کې په ډېر صفا او جانداره لهجه باندې دوی ډېر غټ استحصال کړی دی. په ګرد دنیا کې د سټیټسکو واردات دا دي. کم ویلفیر سټیټ چې دا وخت په دنیا کې وجود لري، د ټول ویلفیر سټیټس اتفاق پر یوه خبره دی چې دا سماج دوی بیا هم خپلې ازادۍ ته نه لکوي. سیاسي طور خو څه ازادي ورکړي، د ووټو د نمایندګیو، د پارلمانو، د اسمبلیو، د سینټ او د دې او د وزارت د دې پر عنوان باندې خو ازادي ورکړې ده. لیکن په تقسیم دولت کې چې کومه فارموله ده چې د عامو خلکو دپاره، یعنی د ملک چې کم بودیجه ده یا د هغه چې کم مالیت دی،
په هغه کې و غریب سړي ته کما حقه حق نه رسیږي. د سټیټ ادارې چې کومې دي په هغې باندې قابض دي او دین به دین دا خبره اوس ښکاره کیږي چې دا د جبر چې کم زنځیرونه دي دا نور مضبوطیږي او سټیټ په طاقت کې راځي. نو لہذا په سیاسي نقطه نظر زموږ کومې مسایل دي؟ سیاسي مسایل زموږ دا دي چې زموږ و عام سړي ته و عام آدمی ته حقوق نه رسیږي. تعلیمي زبونحالي زموږ و مخته ده. ته راسه چې اوس ما او تا لږ ټیلي کړو چې زما او ستا یو عام سکول دی، دا ګورمنټ های سکول شیر محمد شهید سکول مچان دی یا ګورمنټ ماډل های سکول پښین دی، دا و یوه خواته کښېږده. د دې په مقابله کې د ګریژن یا د هیلپر یا د چې کوم د غټې پایې چې کوم سکولونه دي چې په هغوی کې تعلیمي نظام او نصاب برای راست د یورپ سره متعلق دی، د هغوی څخه چې کوم افراد راوځي د هغوی د ټیچر چې کوم صلاحیت دی، د هغوی چې کوم انتظام دی، د هغوی چې کوم نصاب دی، آیا زموږ و سړي ته هغه مهیا دی؟ د پیسې پر بنیاد باندې تعلیمي نظام هم یک طرفه سوی دی. یو طبقاتي کشمکش دی په مابین کې، د لوړ او د لاندې قوت په مابین کې. د دا طبقاتي قوت دپاره لیډرشپ باید چې رول ادا کړي، پولیټیکل لیډرشپ. او کله کله زموږ خو دا مسله ده چې زموږ پولیټیکل لیډرشپ هم د هغوی د منصوبو ښکار شي. پولیټیکل لیډرشپ چې دی هغه رول نه ادا کوي کوم چې د عام ولس سره دی په کومه ژبه ګایېږي. نو پولیټیکل لیډرشپ چې دی هغه دوروخه سي. د عوامو سره خو وعده دا یي چې زه به تا آبادوم. په عام چې کوم سرکلونه کیږي، پولیټیکل سرکلز چې کیږي، جلسې کیږي، کانفرنسونه کیږي، انتخابات کیږي، مختلفې جلسې کیږي، په هغوی کې د دوی وعدې دا یي چې زه به وطن در ګلې ګلزار کړم. لیکن چې کله دی د سټیټسکو په لاس ورسي، دی چې کله قوم ریپرزنټ کوي پر هغه موقع باندې بیا دی د هغوی د منصوبو ښکار سي او دی پر هغه باندې زورور نه وي. د هغوی سره هم یو څه چونکې طبقاتي نظام دی، څه ټیکنیکل ټیلنټس ورسره دي چې هغه نه زموږ په عامه خلکو کې شته، نه زموږ په پولیټیکل لیډرشپ کې شته. پخوا به داسې و چې دا پولیټیکل لیډرشپ به د اهلیت پر بنیاد باندې د قوم قیادت کوي. اوس پولیټیکل لیډرشپ چې دی د هغې هم چې کومه بڼه د هغه چینج سوله. هغه په خپله یو پراپرټي وګرځېدله، هغه په خپله یو ملکیت وګرځېدی، هغه یو وراثت وګرځېدی. د هرې پارټۍ فور کارنرز چې دی هغه تر فیملي پورې محدوده شوې. یوه فیملي ده هغه بیا تر سره رسوي. نو دا ډېره غټه المیه ده چې د عام سړی چې کم هر څو باصلاحیته سړی وي هغه د لیډرشپ و کرسۍ ته نسي رسېدلی که دی هر څو باصلاحیته وي، لیکن چې دی د مخکشه سیاسي رهنما زوی وي یا یې خپل وي هغه به بیا پر دا کرسۍ باندې راځي. نو دا په خپل ذات کې یو جبر پیدا کوي، دا په خپل ذات کې یو ملکیت پیدا کوي. نو دا ملکیت چې پیدا سولو بیا دا پراپرټي وګرځېږي. چې پراپرټي وګرځېږي هغه بیا خلک د ده یو باچي یو کوچنی یو مني ګورمنټ دی جوړ کړي پر دې بیس باندې. او دا ولس چې کم دی دا چونکې د وخته د تاریخه د ده سره ملګري، دا د ده مال وګرځېږي، دا د ده اکسپرټیز دی. دی دا په بازار کې نیلاموي،
د دا پر بیس باندې سودا کوي. د سودا په صورت کې دی څه چم کوي؟ دا خلق، دا عوام د دوی مسائل دا نظر اندازه کی او خلق د جذباتیت پر بنیاد باندې تربیه کی. شعور چې دی سماج په مسائلو چې سړی سر خلاصوي هغه به شعور پیدا کوي. حل یې دا دی چې په سماج کې به شعور پیدا کوي او پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی هغه په سماج کې شعور نه راولي، هغه د سماج تشکیل د جذباتو پر بنیاد دی. چې کله د جذباتو پر بنیاد باندې سلو بیا به لاس لویږي، بیا به جذباتیت وي او د جذباتیت پر بنیاد باندې بګاړ راځي، اصلاح نه راځي. اوس دا زموږ چې کومې ادارې دي په سیاست کې چې زموږ پارلمنت دی په آئین کې لیکلي دي چې دا بالادسته دی، خو دا بالادسته نه دی. پر دې یو څه قوتونه داسې مسلط دي چې دا پارلمنت یې یرغمال کړی او بل دا دی چې په داغه کې د منیسټرز یا د ایم این ای یا د سینیټرز په صورت کې زموږ نمایندګي موجوده ده د عوام، لیکن په سایډ کې بیروکریسي یو جلا اداره ده. بیروکریسي داسې اداره ده چې هغوی دا پولیټیکل لیډرشپ پر ځای باندې داسې وچ درولی دی لکه پر بوټي باندې که تاسو لیدلی پیروته راشي، پیروته داسې ژړه لکه سیمیا وي، داسې غوندې یو واښه دی، دا پر ځوز باندې دی شاوخوا راوګرځېږي. دا ځوز په دا خپل دغه کې داسې راولي، بیا دا ځوز وده نه کوي. یا فرض یې که موږ د دې دپاره په دا تنبکو کې هم یو دغه پیدا شي، داسې بوټی پیدا شي چې دا تنباکو بیا وده نشي ځین کولی. دا بیروکریسي چې ده دا د دې پولیټیکل لیډرشپ دپاره چې دی دغه یو زول غوندې جوړ شي، پیروته جوړ شي، پر دوی شاوخوا راوګرځېږي. چونکې هغه د سی اس اسو د پی سی اس تر مرحله وتلي خلک دي، هغوی ډي ام جي ګروپ جوین کړی، هغوی ډېر اهل خلک دي، د هغوی مختلفې ژبې زده دي، هغوی ته د قانون پیچیدګیانې معلومي او زموږ چې کوم دی انلیټریټ لیډرشپ هلته ورسي هغوی هېڅ هم نسي کولی. د دلیل پر لاره هم چې هغه پر غلطه کښېني دی پر صحیح ناست د ده دا صحیح ور غلطولی شي، ولې ټیلنټس پکښې دي. نو کم قوت چې جابر قوت دی د هغه خالي جبر په ډنډه نه کوي، ټیلنټس هم د هغې دپاره استعمالوي، عقاید هم استعمالوي، د قوم رسوم هم استعمالوي، ویلیوز هم په خپله شکنجه کې ږدي او پر موقع باندې بیا د هغې اکسپریشن کوي. نو په دې خاطر باندې زموږ سیاست یرغمال چې سیاست یرغمال سو سماجي ارتقا نه راځي. په سماج کې که ډېر لږ و که وروسته و که مخکې و په دا کې دا به ځي انارکیزم ته، دی کې به انارکی پیدا کیږي، په دې کې به خانه جنګي پیدا کیږي، په دې کې به د دوو کسانو په مابین کې په ډېره کوچنۍ ونډه باندې ډېر غټ جنګ پیدا کیږي، په دې کې به قبایلیت وده کوي، یو طبقه به د بلې طبقې خلاف درېږي، یوه پارټۍ به د بلې پارټۍ خلاف درېږي. یعنی ولس چې دی هغه په یوه خوله نه کیږي. تر ګردو لویه المیه دا ده ته یې وګورئ په یورپ کې چې کومې پولیټیکل پارټۍ دي هلته دوې پارټۍ دي، دوې پارټۍ دي، یوه پارټۍ د بلې پارټۍ په خلاف، یوه پارټۍ خپل منشور کښېږدي، چونکې په اسمبلی کې ممبرشپ هم دوه دی، یعنی پارلیمنت پر دوو حصو مشتمل دی، یو حکومت دی یو اپوزیشن دی. دا دوې پارټۍ چې په هر ملک کې یې دا یوه به اپوزیشن وي دا یوه به حکومت کوي.
بیا کله ولس ته ولاړم که د دې ګورمنټ دا پالیسیانې د ولس ناخوښه وې ولس به دا پارټۍ راپورته کوي دا به بیا ځي دا به بیا اپوزیشن ته ځي بله به ګورمنټ ته راځي یورپین سټایل د پالیټکس غدا زموږ څو پارټۍ دي زموږ په دې ملک کې څو پارټیانې دي نو دا څونه غټه المیه نه ده چې زموږ پارټیانې ډېرې دي چې زموږ پارټیانې ډېرې سولې زموږ سیاست تقسیم شو چې زموږ سیاست تقسیم شو کوچنۍ پارټۍ لو پارټۍ بای یو تیوري ستا سره سته ته پر قومي بنیاد باندې د قوم د حقوقو یو تشکیل غواړې ټیک دی نو پر قومي بنیاد باندې اقوام هم حقوق لري د هغه پر بیس باندې د یوې پارټۍ تشکیل د مختلفو اقوامو له طرفه وشي سندی دې هم پکښې بلوچ دې هم پکښې پښتون دې هم پکښې پنجابی دې هم پکښې کشمیری دې هم پکښې ګلګت بلتستان دې هم پکښې د قومو پر بنیاد باندې دي د هر قوم تشکیل وي یو قوت به وي د هغه پر بیس باندې به دی سټرګل کوي که د مذهب پر بنیاد باندې د مذهبي نقطه نظر څخه د قوم د مسایل د سماج د مسایلو حل وي نو خو پکار دا ده چې د مذهبي پارټۍ پر بنیاد باندې یوه مذهبي پارټۍ وای چې هغه د مذهب پر بنیاد د مسایلو د حل لپاره یو خبره پیښولی زموږ خو مذهبي سیاست هم تقسیم دی قومي سیاست هم تقسیم دی جمهوري چې زه په دې ملک کې جمهوریت غواړم قومي پارټۍ ده د یوه قوم خبره او دعوه نه کوي به حیثیت قوم دی خبره کوي به حیثیت پاکستانی دی خبره کوي نو خو بیا پکار ده چې یوه پارټۍ وای نو به ستا په قوم کې د سیاسي بلوغت پر نامه باندې 2 یا 3 یا 4 پارټیانې وای د هغه پر بیس به الیکشن کېدلی قوم ته به دا فیصله اسانه وای چې دا پارټۍ جوین کم صحیح ده دغه جوین کم صحیح ده سماجي ارتقا زه په چی شي راوستی سم د سماجي ارتقا دپاره سټیټسکو او د سماج په مابین کې یو کنفلیکټ موجود دی دا کنفلیکټ د ختمېدو دپاره پولیټیکل سټرګل کیږي د هغه پر بیس باندې بیا انتخابات کیږي بیا د ملک بودیجه او خزانه و هغه قوت ته حواله کیږي بیا هغه خپل پلانینګ کوي د هغه پر بنیاد باندې د ولس مسلې حل کوي نو زموږ سره چی شته له موږ سره زموږ مسله دا ده غټه مسله علمیه موږ ته دا پیښه ده چې زموږ سیاست تقسیم دی څومره پارټیانې ډېرې دي اوس خو باخبره دی ده چې هغه خو لکه آزاد امیدوار څه معنی آزاد امیدوار یوه معنی هم نه لري یعنی آزاد امیدوار دا معنی چې ما له فقط کرسۍ راکه چې زه خپله باچهي کوم چې زما د خلکو د مسایلو سره یوه دلچسپي نشته په سیاست کې آزاد امیدوار چې کوم دی دا جرم دی یو تیوري نه لري یو آیډیاز نه لري یو پلانینګ نه لري د سماجي ارتقا دپاره نو ته آزاد امیدوار څنګه سوي یوه او دویم دا دی اوس خو پر ذیلي قومیت باندې زه کاکړ یم ته ترین یې دی اڅکزی دی دا بل سید دی دا بل ناصر دی دا بل سنځرخیل دی دا زموږ په نږدې معروض کې زموږ په سماج کې اوس د پارټۍ تشکیل د ممبرشپ د اسمبلۍ پر څه بنیاد پر ذیلي قومیتو ته رارسېدلی د ذیلي قومیتو بعد بیا آزاد امیدوار ته رسېدلی آزاد امیدوار باید چې یو ووټ هم نه وای اخیستی یو ووټ سنګل ووټ نه دی دا له باید چې نه وای اخیستی نن ته په اسمبلۍ کې وګوره یو ډېر غټ تعداد د آزاد امیدوارانو راووځي عجبه دا ده بیا آزاد امیدوار لپاره سټیټسکو دا شی کړی دی چې چونکې آزاد سړی نشي دخېدی ته نو خامخا یو پارټۍ جاین کړه بیا دی په یو پارټۍ کې ځان شامل کړي یي خو د پارټۍ سړی نه د سټرګل د میدان سړی نه وي بس ما چې په پارټۍ کې پناه واخلي د هغه پر بیس باندې دی د خپل دا خو لایلکه چې بیا دی ووټ خرڅوي دا خو بیا لکه چې هارس ټریډینګ کیږي دا خو بیا لکه چې دی د قوم پیسه راواخلي بیا کرپشنو د بدعنوانیو د دې په صورت کې استعمالوي زموږ ګورننس پر څه حال دی زموږ حالات پر څه حال دي زموږ تعلیم پر څه حال دی زموږ
یعنی اقتصادي انصاف پر سال دی زموږ احتساب زموږ اکاونټیبلیټي پر کوم بنیاد ولاړه ده پل یعنی زه چې احتساب ناره کوم هم پر دې بنیاد یې کومه چې زه یو سړی زیر کړم که چیرې دی زما پر خبره رالی بیا دی د احتسابه بچاو دی زه به تاسو ته یو خبره وکړم پر اوسه شو که وړم کالو زموږ یو مشهور افیسر و د بلوچستان 48 کروړه روپۍ د پر ده باندې د انټي کرپشن والا کیس کړی د یې په هغه کې پورته کوي ما ته یو چا دا مجلس وکړي چې 48 کروړه روپۍ غبنده سړي کړی نو موږ په دې ډېر پریشان اوسو چې باید دا زموږ محکمه ده زموږ د محکمې افسر دی دا به نو اوس 5 میاشتې 6 میاشتې دا به عدالت دی دا به کیسه وي دا به رایله کېدل وي دلته زموږ ډېر کیسونه داسې و چې زموږ روان کار متاثره و نو چې افسر نه وي نو دستخط نه کېږي چې نه کېږي نو بیا خو کار ولاړ دی خلک ډېر په تکلیف نو موږ 3 ورځې انتظار لا نه و کړی 3مه ورځ دی رالی بېرته پر هغه کرسۍ باندې ناست پر هغه کرسۍ ناست و بس بیا یو شی هم نه و کړی یو چا دی په نجي مجلس کې پوښتنه ځین کړې وه چې ته څنګه رایله شو دول بس نو زه یې وړی د دغه دپاره وماسې چې بېرته م رایله کړي وړی د دغه دپاره وم یعنې د دې معنا دا ده چې زموږ یعنی څنګه ښه ښایسته احتساب دی نو زموږ په ګورننس کې زموږ په بیروکراسي کې زموږ په اعلی عدلیه کې دا اوس 24 آیني ترمیم چې اوس ته په دې کې خبر یې چې دا ججان یې څومره سره کښېښل یعنې د ججانو د انصاف میدان یې ورمحدوده کوي چې ته به انصاف په دا دایره کې کوې د دې پاخوا ته انصاف نه شې کولی عدلیه متاثره ده نو چې په یو ملک کې عدل و انصاف نه رسیږي نو په هغه ملک کې خو بیا یو شی نشته د سماج او د سټیټسکو په مابین کې به جنګ وي نو حل د خبرې دا دی په دې ګرده دنیا پوهېږي چې په سماج کې چې کم کنفلیکټ روان دی د دې د حل دپاره بهتره تجاویز دا دی چې زموږ بنیاد زموږ له علمه راپورته سي او په علم کې موږ سماجي علوم سوشالوجي چې موږ ورته وایو د سوسایټي سره کم شی تړلی دی د خاندان سره تړلی دی د ګورمنټ سره تړلی دی او بیا خاص کر تعلیمي سفر زموږ برابر وي او د تعلیم سره سره خالی موږ سکلز نه کو پیدا اوس خو د خلکو سره سکلز شته دا سکلز دی به طور هتیارو به طور ایکسپلایټیشن استعمالی یعنی یو ډاکټر دی نو ډاکټر ښه سکل دی او میډیکل یې ویلی دی MBBS یې کړی دی FCPS یې کړی دی لیکن آیا دغه ډاکټر د میاشتې څو پیسې ګټي د کمپنیانو سره د ده کم روابط دي کمپنیانې و ده ته په دواو کې څو قدر ریلیف ورکوي دی و هغو ته د کمپنۍ د چلاو دپاره کم د هغوی چې کم ټریټمنټس دي د هغوی چې کم دغه دي دوایانې دي هغه په کم طریقه باندې باسي پخوا خو بېله څو کاله مخکې دا و د عمرې ټکټ بېله هم ورکاوی یعنې ناجایزه به یې وکړله په ناجایزه به یې پیسې سره راټولې کړلې کمپنۍ ته به یې ګټه ور ورسوله سماجي عام ولس به یې متاثره کړي په هغه پیسو به روانو بیا به یې عمره کوله بیا به یې خدای هم راضي کوي هغه د خدای خانه چې ده هغه هم و عوامو ته نه ورېله کوي معنا دا چې ولس ته خو شی نه ورکوم په ګورمنټ کې شیر نه ورکوم په ایجوکیشن کې حق نه ورکوم په پالیټکس کې حق نه ورکوم په چې کوم زموږ سماجي سټرکچر دی په هغه کې حق نه ورکوم او د هغې بعد په چیش کې و دې ځای ته ودرېدلم چې اوس د خدای په جانب د خدای له طرفه کم عدالت لګېږي کوشش دا کوم چې هغه هم ځین کیپچر کړم هغه هم زه ځین واخلم نو لهذا علم اخلاق ښې رویې پر دا ګردو شیانو باندې په تعلیمي نظر باندې نظر اچول او د مسایلو حل رایستل د خلکو سره ډسکشن پر دې بنیاد کول چې پر علمي او استدلال پر بنیاد باندې د خلکو شعوري تربیت د دې ګردو خبرو حل دی هم په سماج کې ارتقا راولي او
هم په پالیټکس کې چینج راولي او د دې سره انسان په خپل ذاتي شخصیت کې د علم او د اخلاقو پر نمونه باندې یو بهترین تعمیر کولی شي. دومره قدر زما اپروچ و ستاسو مخکې مې وړاندې کوي. الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. زما پوښتنه دا ده چې څنګه تا دا ویلې چې یو فیملی څنګه یو پارټي چلوي لانګ ټرم لیډرشپ د دوی په لاس کې، نو پر دې باندې تا تنقید وکړئ. ځینې خلک دا هم وایي چې دغه ون پارټي چې کوم ون فیملی چې کوم لیډرشپ د دې پارټۍ ده دا د اسټبلیشمنټ خلاف د ظلم د جبر خلاف یو مؤثره رکاوټ هم دی، ځکه د هغه مشران هم په دغه لار کې را روان یي، د اسټبلیشمنټ خلاف یو جدوجهد روان کړی. نو په دې باره کې څه خیال؟ زما خو دا نظر دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیات طیبه زموږ دپاره یو بهترینه نمونه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د نبوت چې کم آثار وو دا په خپل خاندان کې نه پرېښول. یعنی حضور صلی الله علیه وسلم باید چې د سماجي ارتقا دپاره څه کړي وای، که چیرې خانداني ترتیب برابر وای نو هغه باید چې د دې اعلان کړی وای، بلکې هغه اعلان دا وکړي چې دا شی د قوم دی. الائمة من قریش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل وفات یو کال مخکې دا امامت و قریشو ته ور وسپاری و قوم ته ور وسپاری چې قوم دې فیصله وکړي. نو د دې معنا دا ده چې په خاندان کې کله دا شی راشي، چونکې پولیټیکل لیډرشپ پر بیس باندې د سایز لوړیږي. او زموږ تجربه هم دا ده چې کم خلک به پخوا په جیلو کې وو د هغوی اولادونه نن په لاس انجلس او په واشنګټن کې ژوند کوي، او د هغوی خلکو چې کومه د هغوی چې کومه ریل پیل دی د دولت هغه سره تر شمار وتلی دی. نو موږ وایو چې دا ډیره عجبه خبره ده چې د خلاف د سامراج په خلاف روان دی. باید چې دا د خاندان ډیر راغلی وای، محدوده سوی وای، نو دا د سایز زیاتېدلو و د ته د سهولیاتو د ژوند او د لیډرشپ او د دې پر بنیاد د مخې تلل، نو سماج و شاته پاته سوی دی، ارتقا متاثره ده او دا فیملی مخته تللی ده. نو څنګه دی د دشمن سره مقابله کوي چې دی په خپله مخته تللی دی او سماج کم دی هغه شاته پاته سوی دی؟ نو دا خبره څه توک نه لري چې خانداني طور دی دا شی سي. د اهلیت پر بنیاد فیصلې پکار دي چې وسي. منصب د اهلیت پر بنیاد تقسیمېدل دي. شریعت دا خبره مشته کوي. د خانداني وراثت پر بنیاد باندې د منصب تقسیم شرعاً شریعت یې هم ښه نه بولي او عقلاً هم ټیک نه دی او د خلکو د پاره هم اپیلیبل نه دی.